السلام علیکم ملګرو. دا د دارالعلوم حقانیه یو پرنور نورانی مجلس دی. ضروري وګورئ، د ملګرو سره شیر کړئ. او فخر المحدثین حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب یو څو خبرې کړي دي. د دارالعلوم حقانیه محتمم مولانا انوار الحق صاحب، تاسو ته پته ده چې په هسپتال کې زیر علاج او په آی سی یو کې الله تعالی د مرګ د خولې نه را واپس کو. نو په دې محفل کې یو دعا هم شوې ده، په دې کې شرکت وکړئ. په کمنټ کې در سره امین ضرور ولیکئ. که چاته د دعا ضرورت وي نو واورئ او امین در سره لازمي ووایئ، په کمنټ کې ولیکئ. راځئ د شیخ صاحب دا خبرې واورئ. زمین صاحب زمونږ د علما او شیخ او استاد د خدای پاک ډېر روغ صحت ورکړو. مازدیګر یې تاسو ټولو له په خپل کور کې ډوډۍ کړې ده. دوی طرف نه صدقه ده. او که نه ما سره پټې پټې خبرې کوي. دعا وکړئ د ټولو نه مخکې حضرت صاحب ته. حقیقت دا دی چې الله ډېر لوی کرم پرې کړی دی، الله ډېر لوی فضل کړی دی. داسې دی لکه مړی چې بنده الله جمدي کړي، داسې الله رحم کړی دی. او دا هم د خدای فضل دی چې واپس الله پاک د حدیثو مبارکو درس ته هغه کښېنم. اوره زمونږ دا کابرو طریقه به عرض علی الشیخ او قرائت علی الشیخ. اصل دا و دا تحقیقات او دا قصې پیسې او شافعي صاحب او امام صاحب یو بل سره جنګول لا جنګول، دا قصې هم شروع کړې دي. پوه شوې؟ مخکې دا قصې نه وې، بس سما وه او یا زیات تر قرائت علی الشیخ و. بس قرائت علی الشیخ کېږي انشاءالله العزیز. هغه د سلفو هغه طریقه جمدی ده. او چې کوم پکې داسې مشکل لفظ یا ضرورت وي نو هغه هم درته بیانوي الحمدلله. نو دا د خدای شکر دی. دې ته د ټولو نه مخکې دعا وکړه چې الله مزید صحت عافیت نصیب وګرځولي کړي، الله وله روغ صحت نصیب کړي، الله وله شفای کامله عاجله نصیب وګرځولي کړي. او دا کم شهدا حضرات چې دوی نومونه واخیستل، واقعي زمونږ جامع حقانیه هغې د غټو غټو شیوخو شهادتونه هغه پیش کړل. نو دغه شهداو په حق کې دعا کوو چې الله د هغې ارواح د ټولو، که زمونږ شیخ دی استاد العلماء او شیخ المحدثین او زه ورته امام الشهدا ویم کاغه دی، او که زمونږ ورور جناب حضرت مولانا حامد الحق شهید رحمت الله علیه چې هغه یو داسې مظلوم انسان، عاجز طبیعت انسان، متواضع انسان، نشو ویلی چې هغه له الله پاک بس یو برکت ولا خدای ورکړ. الله د هغوی ارواح هم د بدر او د احد شهداو سره ملګري کړي. او پروردګاره دغه ادارې مزید حفاظت نصیب کړي. دا غټه اداره ده، الله دې مزید حفاظت نصیب کړي. کومو طالب علمانو چې د انعامونه واخیستل، الٰه العالمین هغوی له مزید توفیق نصیب کړي. او چا چې وانه هم غیشتل نو دا هم څنګه تاسو ته وفرمایل، دا هم لویه خبره ده. د دې په زړه کې به هم یو جذبه پیدا شي. دا څه دا انعام زمونږ باباجي ته په دارالعلوم دیوبند کې هغه یو کتاب ځان سره اوس هم موږ سره په المارۍ کې پروت دی، غالبا دستور المبتدي دا پټینی کتاب او که علم الصیغه د ما نه اوسېرېږي. نو هغه به هغه راواخېسته وی بچی دا ما ته په دارالعلوم دیوبند کې په انعام کې میلاو شوی پټینی کتاب و. هغه به ډېر زیات د هغې یو رپوټي کتاب قدر او احترام به کوو. نو دا انعام رپوټ نه دا غټ انعام دی. او تاسو ټولو له پکار دی چې دا وفاق دپاره اوس محنت وکړئ، کوشش وکړئ. الله مو بچې ټول کامیاب کا، الله مو علوم کامله نافعه نصیب وګرځولی کا، او الله مو د علومو برکات نصیب کا. او اوس به سبق ته کښېنئ که خیر انشاءالله. او حضرت صاحب هم دغه دی، او یو شان به که خیر باقاعده حاضري لکه خپله بچې یقیني وساتئ، حاضري یقیني کې. او دا ګورئ زه تاسو ته ویم چې ستاسو سره که خدا نه خواسته ستاسو نه څه کوتاهي راله، وبال ډېر زیات دی. لږ نه په تاسو غټه ذمهداري ده، غټه چاندې والا به قیامت پر ورځ تپوس کوي ما خو دې له چنده نه وه ورکړې. استادانو محتمم صاحب د دارالعلوم کې دا څومره خرچې شوي دي، دا خو دې دپاره نه دي شوي کله چې تاسو د نیټونه ګورئ او تاسو د په کمرو کې خوبونه کوئ. الحمدلله سخت کار زمونږ حاضري ډېره ښه ده، ډېره یقیني ده. الله تاسو مزید هم کامیاب کړي. جامع ته دعا وکړئ چې الله مزید ترقي نصیب کړي، الله مزید ترقي نصیب کړي، او الله تعالی حفاظت هم نصیب کړي. او دا کار الله په ډېرو خوشحاله او په عافیت سره سرته ورسولي کړي.
او کم چې دارالعلوم سره جامع سره چا مدد کړی دی دا د ډېرو خلکو په امداد او تعاون چلیږي مالی یا بدني هر قسمه الله غیر هم د هغوی اجور او برکات په دنیا والآخره او مضاعف اجرونو کې الله نصیب وګرځولی که او دارالعلوم چې څومره زمونږه د حضرت صاحب بچي او د دوی چې څومره ورونه او حقاني خاندان دی هغوی ته هم دعا وکړه چې الله ټولو حفاظت نصیب کړي او الله تعالی د هر یو نه په خپل میدان کې الله پاک د مدرسې د خدماتو کار واخیستلی کړي او دا دعا وکړه چې الله د سکه ورونو غوندې الله د دوی اتفاق او اتحاد نصیب وګرځولی کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته